کله چې الله تعالی د قران د تعلیم بیان کړي نو الرحمن علم القرآن. سورۃ الرحمن دې نومانی سورۃ ده کنه، سورۃ الرحمن. نو الرحمن علم القرآن، رحمان ذات قرآن خېلې ده، د قرآن تعلیم ورکي. الرحمن علم القرآن. نو الله معلم دی، په دې کې اشاره ده چې څوک تعلیم ورکي، استاد یا که استادای، معلم یا که معلمای، پای کې به رحمانیتی، پای کې به سختی نه. ځکه الله تعالی چې کله تعلیم په مقام کې خپل صفت بیانې نو الرحمن علم القرآن. دا نوې چې الجبار علم القرآن یا القهار علم القرآن. زمونږ نصابی تعلیم قرآن کریم دی او زمونږ نظام تعلیم هغه استادان دي. نو استاد کې به رحمانیتی، په دې کې به شفقتی، دی به اول نه کوي، دی به ډېره نرمي کوي، ډېره زیاته نرمي به کوي. ځکه الله تبارک وتعالی رحمان دی. نو چې انسان دا غواړي چې په هغه باندې الله رحم وکړي نو دی به څه کوي؟ دی به په بل چا باندې رحم کوي. ځکه حدیث کې راځي الراحمون يرحمهم الرحمن. رحم کوونکو باندې رحمان رحم کوي. ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء. زمکه مخلوق باندې تاسو رحم وکړئ تو اسمان والا ذات په تاسو رحم وکوي. ځکه رحم د الله ډیر خوښ دی. څوک چې رحم کوي الله تعالی هغه باندې رحم کوي. زمون نبی علیہ السلام چې ټول انسانانو لپاره، مسلمانانو لپاره هغه اسوه حسنه ده، داغه زندگی نمونه ده، هغه ټول بګي رحمت ده. ځکه الله تعالی وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر ما ته رحمت لګلې ټول خلکو لپاره. زمونږ نبی علیہ السلام بعینه رحمتو. ځکه نبی علیہ السلام با حتی چې ګناګار خلک، ګناګار چې هغه نه خلک نفرت کوي، نبی علیہ السلام به هغه سره رحم معاملہ کوله.